أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء شپگم سپارہ آیات نمبر 149 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم د دې آیات نمخ کې آیات کې الله پاک جل شانه د منافقانو پرده پاش کړه او اغوی رسوا کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او خودل چې دا منافقان دي نو د یو بنده په ذهن دا خیال راځي او دا وهم برازي چې الله پاک جل شانه کریم ذات دی نو د دې وهم لري کولو د لپاره الله پاک جل شانه فرمایل چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول چې الله نه خوي الجهر خکار ویل ظاهر ول بالسوء من القول د بد خبري یعنی د بد خبري خکار کول د ګناه خکار کول الله پاک جل شانه نه خوخي چې ته چې کوم دی د یو سړي پرده پاش کې د الله پاک نه خوخي کو یو سړی ته ویني په ګناه باندې نو د پرده ساتل پکار دی بلکې د رسوا کول نه دی پکار نو الله فرمایي چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول نه خوي الله پاک کارویل بالسوء من القول د بد خبري نو د دې دا مطلب نه دی چې د بد خبري په پټه ویل د الله پاک خوخي نه په پټه باندې خوخي نه په ښکارا باندې خوخي خودل ته سره کې لګیدل چې الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه ظلم وکړي شي نو هغه بیا جهر کوي نو دا ټیک څه مطلب لا يحب الله الجهر لا يحب الله نخوخي الله پاک الجهر خکار ویل ظاهر ول بالسوء من القول د بد خبري د بد خبري کول د بد خبري ویل د خکارت ور الله نخوخي الا من ظلم مگر هغه څوک چې په هغه ظلم وکړي شي بعضی مفسرین وی چې لا يحب الله الجهر نخوخي الله پاک د خکاره ویلو بسوء من القول د بد خبري چې خکاره د بد خبره کوي دا الله نخوخي الا من ظلم مگر هغه څوک چې په هغه باندې ظلم وکړي شي بعضی مفسرین وی د دې نه خیره مراد دي د بسوء من القول نه خیره مراد دي چې یو ظالم سړی راولګي او په یو کس باندې ظلم وکي مظلوم باندې دی اوخي دی اورټي د باندې ظلم وشي نو دی ظالم د لپاره خیره کول جایز دي د مظلوم د مظلوم د لپاره چې مظلوم د ظالم د لپاره خیره وکي دا جایز دي او عام سړی خیره نشي کولی خو عام مفسرین وی چې نه د دینه مراد عام دی چې په یو ظالم باندې ظلم په مظلوم باندې ظلم وشو نو دی با د دې چې کوم ظالم په د باندې ظلم کړی دی نو دا ظلم دی عدالت کې بیانول شي یو اثر رسوخ سړی ته بیانول شي د پاره دی چې د بدل واخلي او دا ظالم د ظلم نه منع کی غیبت بد خبرې کول چا پسې
د چا بدی بیانول دی چې کوم دی غیبت ویلی شي کو هغه کې یي او کو هغه کې نه وي غیبت دا چې کوم دی حرام دی غیبت ته چا نشي کولی خو کو بچا باندې ظلم وشو یو سړی راولګېدو دویم سړی ووخو یې ظلم سبل سے ظلم یې په وکړو نو دی په عدالت کې دغه ظالم بدی بیانول شي د ما باندې دا ظلم کړي الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه باندې ظلم وکړي شي او بای صورتونه د سې دي چې الته غیبت کول روا دي غیبت کول الته کې روا دي لکه یو سړی دی او د باندې ظلم وشو نو دی خو د بدی بیانې ظلم کول دا خو بدی بیانول دي کنه تاسو ته مو چې د سړی بدی بیانول خراب صفت بیانول د غیبت ویل شي بعضی خلک وایي مونږ خو د مخامخ کولی شو نو کو مخامخ یو ته کول شي او کو نشي کولی خو کو پوه شي د وکړو دا تا غیبت وکړو او حدیث مبارک کې راځي الغیبت اشد من الزنا دا غیبت د زنا نه هم بدتر دی ځکه چې دا زناکار دا زنا بد سیز غني ګناي غني خو غیبت دا غیبت خور چې کم دی دی ګنا نه غني خو بای صورتونه د چې الته غیبت کول روا دي نو لکه یو سړي باندې ظلم وشو نو دی د هغه بدی بیانول شي په عدالت کې یا یو بل حاکم ته یو بل مشر ته هغه بدی بیانول شي دغه رنګ یو سړي زوی دی هغه بدکار دی او چاته تکلیف ورسو نو دا سړی چاته چې تکلیف رسول دي چې راشي او د پلار ته د دې زوی بدی بیان کی چې دغه دا خامې دي نو دا جایز دي ځکه د پاره دي چې د اصلاح شي یو ډاکمار دی ډاکمار او هغه ډاکی کوي او چا سره دوستانه جوړ کړله نو دې د بدی بیانول شي دا ګوره ډاکمار دی خو د دې د پاره چې دی رسوا شي د دې د پاره چې دا سړی د ځان اوساتي د دې وجه حدیث مبارک کې راځي بخاری شریف کې دی چې ذکر الفاسق بما فيه يحذره الناس چې ذکر د فاسق سړي کول د هغه سوچ په دې فاسق کې دن نه وي د خلکو د پاره چې خلک دا غي نه ځان اوساتي دا جایز دي نو د یو سړي غیبت کول چې هغه فاسق دی فاجر دی او هغه ډېر خامې دی او خلکو ته نقصان رسي نو خلکو د خبردارولو د پاره چې د خلک خبردار شي او د دې نقصانونو نه ځان بچ کی په دې نیت باندې دغه سړي د غلط صفاتونه بیانول دا جایز دي دغه ګناه نشته البته نور غیبت چې کوم دی دا حرام دی خو بای صورتونو کې تاسو ته مو چې دغه جایز دي لا يحب الله الجهر نغوغي الله پاک خکار ویل ظاهر ول بالسوء من القول د بد خبري الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه ظلم وکړي شي نو کو هغه دغه ظالم بدی بیانګي او حاکم ته بیانګي یا د الک پلار ته بیانګي نو دا بیا جایز دي وکان الله او دی الله تعالی سميعا اوریدونکي علیما پوها د دې مظلوم پریاد اوریدونکي هم دی او علیما د ظالم چې کوم ظلم کړل په د باندې خبردار هم دی په د باندې پوها لا يحب الله الجهر نغوغي الله پاک خکار ویل بالسوء من القول د بد خبري الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه ظلم وکړي شي وکانه الله دی الله تعالی سميعا اوریدونکي علیم او پوها دیګه الله پاک جل شانه دی بل آیات کې د توبې ترغیب ورکي د معافی ان تبدو کچره تاسو خکارا کوي خیرن سنیکی او تخفوه یا تاسو پټه کوي هغه نیکی وتعفو او تاسو معافی کوي عن سوء دبده فإن الله بشک الله تعالی کان دی عفوا معافی کوونکی قدیر او قدرت لرونکی ان تبدو کچره تاسو خکارا کوي خیرن سنیکی کو نیکی خکارا کوي او تخفوه یا تاسو هغه پټه کوي یعنی هغه نیکی پټه کوي نو کو خکارا کوي کو پټه کوي په دواړو باندې الله پاک خبر دی او تعفو یا تاسو معافی کوي عن سوء دبده نو فإن الله بشک الله تعالی کان دی عفوا معافی کوونکی قدیر او قدرت لرونکی کو تاسو خکارا نیکی کوي او کو پټه نیکی کوي او دا معافی یو نیکی ده نو مظلوم له د ظالم نه بدل اغستل جایز دي خو د دې آیت نه دا معلومیږي چې بدل اغستل جایز دي خو معافی کول د دې نه ډیر بهتر دي چې ته معافی وکي دا ډیر بهتر ځکه او تعفو یا تاسو معافی وکي عن سوء دبده چا چې سره بدی کړی دا هغه معاف کړي نو فإن الله بشک الله تعالی کان دی عفوا معافی کوونکی الله معافی کوونکی دي قسم قسم ګناهونه خلق وکي
الله ته وی الله ما معاف کا فورا الله پاک معاف قدیر او الله پاک د قدرت مالک تی په هر چیز باندې قادر دی دا نه چې سزا نشي ورکولی زمونږ خو معافي هغه زمونږ د انسانانو چې کوم ځای کې مونږ باندې غټ سړی ظلم وکړي یو مالدار سړی او زما وس نه رسی نو زه مس معاف کړی مې دی دا ما زما وس نه رسی نو الله په هر چیز قادر دی خو د خپل قدرت باوجود خپل انسان معاف کړي دا نه چې د الله پاک په دې باندې قدرت نشته چې د انسان نه بدل واخلي بدل دی اغستیم شي خو بیا هم الله معاف کړي د دې کې ترغیب دی د معافی تاسو معافي کوي دا معافي ډیره بهتر ده اگر کوم د ظالم نه بدل واغستلی شي مظلوم دی بدل اغستل جایز دی بدل دی اغستلی شي حکم معافي وکړي دا ډیره ښه ده ان الذين بشکها کسان یکفرون چې دوی کفر کوي بالله په الله سره دا زجر او تخفیف تی اهل کتاب ہوتا چې ان الذين بشکها کسان یکفرون چې دوی کفر کوي بالله په الله سره ورسوله او د هغه پر رسولانو سره ويريدون دوی غواړي ان يفرقوا دا چې دی فرق وکي بین الله په مابین د الله کې ورسوله او په مابین د الله د رسولانو کې څه مطلب دا دی چې دی کفر په الله کې بعض خلک دسی چې هغه وي مونږ الله منو خو د الله رسولان نه منو نو دی د الله نه مني ان يفرقوا دی فرق کی بین الله په مابین د الله کې یعنی وی الله منو ورسوله او فرق کی په مابین د رسولانو کې الله منو خو پر رسولانو باندې ایمان نه وروړو دی ایمان قابل قبول نه دی دا مسلمان نشي کی دا سور کافر زګه یو سړی ایمان به الله غي معتبر وي چې دا وخت زمانه د پیغمبر خبره اومني هغه ورته څنګه وی هغه شان دی ایمان وروړي نو چې سړی وی الله منم خو الله پیغمبر نه منم نو چې دا الله پیغمبران نه مني په حقیقت کې ته د الله نه مني ځکه دا پیغمبران په خپل نه دي جوړ شوی دا خو الله جوړ کړی را لېږلي دي الله وی دا زما پیغمبران دي دې خبره اومنه نو توایزه د پیغمبرانو خبره نه منم او د الله منم نو دا ستا ایمان نه دی بلکې دا کفر دی دا خلق فرق کوي ان الذين بشکها کسان یکفرون دوی انکار کوي دی کفر کی بالله په الله سره ورسوله او د رسولانو سره ويريدون دوی غواړي ان يفرقوا دا چې فرق وکي بین الله په مابین د الله کې ورسوله او په مابین د هغه رسولانو کې فرق بګی دا کې چې په الله ایمان راوړو پر رسولانو نه راوړو نو دا ایمان نه دی بلکې ایمان به الله غوي چې پر رسولانو هم ایمان راوړي په الله هم او چې کله یو سړی د رسول خبره نه مني د پیغمبر خبره نه مني په حقیقت کې د الله خبره نه مني ويقولون دوی وایي نؤمن من ایمان راوړو ببعض فبعض رسولانو باندې ونکفر او مون کفر کو انکار کو ببعض د بعض پیغمبرانو یهود او نصارا بعض پیغمبران مني او بعض نه مني يهوديان چې دي هغه ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام او دا څنګه خپل پیغمبران موسی عليه السلام پورې مني خو عیسی عليه السلام او نبی عليه السلام نه مني عیسایانو بعض مني او بعض نه مني نو بعض منل او بعض نه منل د دې سیدی راکښ ټول نه مني زګا نوح عليه السلام بارک الله فرمای چې کذبت نوح المرسلين كذب قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين دروغجن اوغنل قوم د نوح عليه السلام ټول پیغمبران هغه د دروغ نسبت وکړو نو هغه صرف د نوح عليه السلام نه انکار کړو خو یو پیغمبر نه انکار کول د دې سړي د ټول پیغمبرانو نه انکار وکړي نو فرمایي چې یقولون دوی وای نؤمن من ایمان وروړو به بعض به بعض پیغمبرانو باندې ونکفر او من انکار کو به بعض د بعضنا ويريدون دی غواړي ان يتخذوا د جدي انسی بین ذالک فما بین د دې کې یعنی په ما بین د کفر او د اسلام کې سبیل یو بل لار انسان بیا کافر یا مسلمانی د سې نشي کې نه مسلمانی نه کافر درې ملار پکې نشته دی الله وی ويريدون دی غواړي په بعضی پیغمبران مني او بعضی نه مني نو دی څه غواړي چې موږ نه مسلمانان یو نه کافران یو ويريدون دی غواړي ايتخذوا دا چې دوی انسی بین ذالک په مابین د کفر او د اسلام کې سبیلا یو بل لاره او د کفر او د اسلام په منځ کې بل لاره نشته دی اولئک هم الکافرون حقا الله یم داخلك حق کافران دي صحیح کافران دي واعتدنا دا کم چې د کفر او د اسلام په منځ کې درې ملار لټي نو درې منشته خو دي کفر طرف ته دي صحیح کافران دي واعتدنا او موږ تیار کړی دي
للکافرین د کافرانو دپاره عذاب مهین عذاب رسوا کوونکی عذاب الله یې موږ تیار کړی دی والذین ها کسان آمنو چې ایمان راوړي بالله په الله باندې ورسوله او د هغه په رسولانو باندې ولم یفرقوا او دی فرق نه دی کړی بین احد منهم په مابین د یو پیغمبر کې ټول مني بس چې کوم د الله د طرف نه راغلي پیغمبران دي موږ ټول مني فرق پکې نه کی اولئک هم دا خلق دي سوف یؤتیهم زرد چې ور بکړي دوی ته اجورهم د دوی اجرونه الله پاک وکان الله او دی الله تعالی غفورا بهونکی رحیما مهربان لا يحب الله الجهر نخوخی الله پاک کارا ویل بالسوء من القول د بدی خبری الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم به وکړي شي وکان الله دی الله تعالی سميعا اوریدونکی علیما پوها ان تبدو کچھ تاسو ښکارا کوي خیرا سنیگی او تخفوه یا تاسو هغه پټوي او تعفو یا تاسو معافی کوي عن سوء د بدی فإن الله بس بشک الله تعالی کان دی عفوا قدیرا معافی کوونکی قدرت لرونکی ان الذين بشک ها کسان یکفرون جدوی انکار کی بالله د الله نه یا یکفرون دوی کفر کی بالله په الله ورسوله او د هغه پر رسولانو باندې ويريدون او دوی غواړي ان يفرقوا دا چې فرق کی بین الله په مابین د الله کې ورسوله او په مابین د هغه د رسولانو کې ويقولون او دوی وايي نؤمنو من ایمان راوړو به بعض به بعض پیغمبرانو باندې ونکفر او انکار کو من به بعض د بعض پیغمبرانو نه ويريدون او دوی غواړي ان يتخذوا دا چې دوی انسی بین ذلک په مابین د کفر او د اسلام کې سبیلا یو درې ملارا اولئک هم الکافرون حقا دا خلق صحیح کافران دي واعتدنا للکافرین عذابا مهینا واعتدنا من تیار کړی دي للکافرین د کافرانو دپاره عذابا مهینا عذاب رسوا کوونکی والذین آمنوا او هاگا سانچی ایمان راوڑے دے باللہ پا اللہ باندے ورسوله او دا هاگا پا رسولانو باندے ولم یفرقو او دی فرق ندے کڑے بین احد منهم فما بین دا یو ددوینا فما بین دا یو پا یو کی ددوینا یعنی په مابین د یو پیغمبر کې د دوی نه فرق نه دی کړی ټول پیغمبرانی منلی دي اولئک هم دا خلق دي سوف یؤتیهم زرد چې ور بکړي دوی ته الله پاک اجورهم د دوی اجرنا وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم بهون کې مهربان لا يحب الله الجهر نخوخی الله پاک کارویل بالسوء من القول د بد خبری الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه ظلم وکړي شي وکان الله سميعا عليما دی الله تعالی اوریدونکی او پوها ان تبدو خیرا کو چې تاسو ښکارا کوي سنیکی او تخفوه یا تاسو هغه پټوي او تعفو یا تاسو معافی کوي عن سوء د بدی فإن الله بشک الله تعالی کان دی عفوا قدیرا معافی کوونکی قدرت لرونکی ان الذين يكفرون بشک ها کسان چې کفر کړي دي بالله په الله باندې ورسوله او دغه پیغمبرانو باندې ويريدون او دوی غواړي ان يفرقوا دا چې فرق وکي بین الله ورسوله په ما بین د الله کې او په ما بین د هغه رسولانو کې ويقولون او دوی وايي نؤمنو من ایمان راوړو به بعض په بعض پیغمبرانو باندې ونکفر به بعض من انکار کو د بعض پیغمبرانو نه ويريدون او دوی غواړي ان يتخذوا دا چې دوی انسی بین ذلک په ما بین د کفر او د اسلام کې سبیلا یو درې ملارا اولئک دا خلق هم الکافرون حقا دا خلق صحیح کافران دي په حق کافران دي واعتدنا من تیار کړی دي للکافرین د کافرانو دپاره عذاب مهین عذاب رسوا کوونکی والذین آمنوا او ها کسان چې ایمان راوړی دي بالله په الله باندې ورسوله او د هغه په پیغمبرانو باندې ولم يفرقوا او دوی فرق نه دی کړی بین احد منهم په ما بین د یو پیغمبر کې یعنی ټول پیغمبرانی منلی دي اولئک هم دا خلق دي سوف یؤتیهم زرد چې ور بګړي دوی ته الله پاک اجورهم د دوی اجرنا یعنی د دې د نیکو اعمال ثوابونه وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم بهن کې مهربان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازش طول گناهنا معاف کی خدای پاک
الہ العالمین موږ صحیح د قرآن الہ العالمین تفسیر او د ترجمې کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین موږ قرآن مجید باندې صحیح او ټیک ټیک پوهه کړي، د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله زموږ د ټولو خاتمې بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن کدن مو د زړه په صدق سره په جبه داخل مو چلو لا اله الا الله محمد رسول الله.